صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. د ماہ رمضان شریف عظیم او قدرمند مبارکه میاشت شروع ده. څنګه چې ما ستاسو د وړاندې دا دریم سحر دی چې بیان کومه د ماہ رمضان شریف د فضایل او برکاتونه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه صحابه کرام پښتنو کو د الله محبوبه کم یو عمل په ماہ رمضان کې غوره او افضل چې انسان په الله ته نږدې کیږي. د دو شیزونو ذکر ما ستاسو وړاندې کړی، یو ذکر د مولا کریم دی او بل د قرآن د مرشان تلاوت. نن درس کې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه حدیث مبارک پیش کوم چې صحابو ته پوښتنه کو د الله محبوبه دریم کوم یو عمل افضل په ماہ رمضان کې. حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او فرمایل والاستغفار لك، استغفار ویل ډیر افضل په ماہ رمضان کې. ها، استغفار ویل ډیر افضل په ماہ رمضان شریف کې. یسوع استغفار وی داغه الله تبارک وتعالى گناهونه معاف کوي. استغفار ویل په درې قسمه ده. ها، لمبه داسې استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. یو دا استغفار د چاله ورزي په اسانه طریقه باندې. دویم نمبر استغفار دی چې یو سړی وي زما د رزق فراخ شي او د رزق کمبود مات نه پیدا کیږي او پر رزق کې نقصان نه وي، برکت ورکی وي، نه به داسې استغفار وي. ها، استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. تعالی لفظ پکې زیاتی. ها، استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا چې څوک سل کرت روزانه وي الله تبارک وتعالی به داغه رزق فراخ کوي، پر رزق کې به برکت وي، د رزق کمبود او نقصان به وته نه واقع کیږي. سل کرت استغفار ویلو سره رزق فراخ کیږي او بل سره ګناه ختميږي. انسان هډیر ګناهګار دی، دله هو استغفار ویل پکار دی. په استغفار ویلو باندې الله تبارک وتعالی خوشاليږي، انسان په الله تبارک وتعالی ته نږدې کیږي. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ته مبارک فرمایي چې حضور پاک علیہ السلام مبارک با د کېدو نه وړاندې سل کړه استغفار وی، د کېدو نه وړاندې به سو کړه استغفار وی، سل کړه وی، نور به ډیر زیات وی، خدا وخت کې به سل کړه وی. بی بی عائشہ رضی اللہ فرمایي موته چې قربان استغفار هو ګناهګار خلک وي، ته خدای الله تبارک وتعالى نبی پیغمبر استاد مخ په دنیا کې صحابو ته د جنت زیر راغلي دي، تاسو استغفار صدا پاروایي. د الله محبوب پیغمبر او فرمایل صلی الله علیه وسلم چې زه استغفار دې لپاره چې زه په الله ته نږدې کېږم، زه په الله ته نږدې کېږم. حضور پاک استغفار ویل د خدای امت د پر یو تعلیم پیش شوی دی. ها، چې د الله محبوب پیغمبر استغفار ویني موږ به خامخا بیا وایو. اخو د ګنا نه پاک دي، معصومین دي پیغمبران، او دا غي د مخه الله تبارک وتعالى صحابو ته د جنت زیر ورکړي دي. یو صحابي رالو د باندې چین د باندې اوسیدونکو د باندې اوسیدونکو هغه رالو د الله د محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک د لمن مبارک ونیوا او ته د الله محبوب پیغمبره دا لمن تر هغه پورې نیولې تر څو ماته جنت زیر راغلي نبی. حضور پاک ته زماله من پرې د الله تبارک وتعالى به تعالی جنت درکې. ان قربان
لمن به تر هغې پورې نه پرېږدم تر څو ما ته د جنت زیری راغلی نه وي. حضور پاک ورته مسکې شو، بیا ورته زما لمن پرېږده، الله به جنت درکړي. ته زما صحابي په ما د ایمان راوړی دی او مسلمان شوی د باندې اوسېدونکي، الله به تعالی جنت درکوي. وینه قربان په دغه ځای جنت زیری غواړم. ځان د صحابو د عقیدې نشم. ها صحابو د عقیدې چې حضور پاک څه غواړي الله ورکوي. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم اسمان ته سترګې پورته کړې او بیا سترګې مبارکې راښکته کړه. په دغه وخت جبریل علیه السلام رالو، ورته د الله محبوب پیغمبره دغه صحابي دغه د باندې اوسېدونکي چې ستا د لمن مبارکې نیولې ده، الله تبارک وتعالی دله جنت ورکړه، تو د جنت زیری ورکړه. نو ګوره صحابه کرامو ته د حضور پاک علیه السلام مبارک ورته په دنیا کې د جنت زیری ورکړي دي. او بیا حضور پاک استغفار دې دپاره وایي چې امت دپاره یو تعلیم پیش شي، امت دپاره یو تعلیم پیش شي. نو استغفار ویلو کې برکت زیات دی، رزق پکې فراخه کیږي او الله تبارک وتعالی ته په بنده نږدې کیږي. نو دویم استغفار چې کوم دی هغه دغه چې استغفر الله تعالی ربي من کل ذنب واتوب الیه. دریم استغفار صوفیه کرام، اولیاء، بزرگان، اتقیاء، اصفیاء او نیکان صلحا دریم استغفار ذکر کړي. هغه دریم استغفار داسې دی: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه. دا د صوفیه کرام او اولیاء بزرگان دا استغفار وي. ها دغه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت ذکر راغلی دی. او اولیاء بزرگان خاص کر پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک فرمایي تاسو دا استغفار وایي دې سره شیطان مردود لعنتی کیږي، هغه ختمیږي، د هغه دبدبه ختمیږي. او په دې استغفار ویلو باندې انسان الله ته نږدې کیږي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه. په دې طریقې باندې دا استغفار ویل 313 مرتبه ده. ها 313 مرتبه ده. دا مشایخ، دا اولیاء، دا بزرگان، دا پیران صاحبان چې خپل مریدینو ته سالکینو ته دا استغفار وکړي په دې طریقه باندې ورکړي. دې طریقې سره استغفار وایي دا تصوف چې کوم دی، کوم پیران مشایخ اولیاء دي، هغه په دې طریقه باندې مریدانو ته استغفار ورکړي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه. او ما یو بل روایت کتلی دی چې دا استغفار 313 مرتبه وایي، 313 مرتبه وایي. نو د بدر کې چې کوم صحابه کرام شامل شو 313 صحابه کرامو، 313 صحابه کرام د بدر په جنگ کې شامل شوي او دا 313 مرتبه وایي. الله تبارک وتعالی بر 313 صحابه کرام د عمل ثواب د انسان ته ورکوي. لوگ شوق سره سبحان الله وایي. 313 صحابه کرام د عمل ثواب به د انسان ته ملایږي. سوچ 313 مرتبه استغفار په دې طریقه باندې وایي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه واسأله التوبه. نو کوشش دا کوي چې درې وانه راټینګ کې. ها په درې وانو باندې ګناهونه معاف کیږي او رزق هم فراخ کیږي. او محبوب فرمایي سوچ رزق فراخ کول غواړي د استغفار زیات وي. نو ماه رمضان شریف کې با دریم نمبر محبوب علیہ السلام او فرمایل تاسو استغفار ډیر ډیر وایي. د انسان که د دریاب د زګمره ګناهونه شي او دې په محبت او په مینه باندې رجوع الی الله شي او استغفار وایي، الله تبارک وتعالی تر دریاب د زګمره ګناهونه معاف کوي. ها دې سره ګناهونه رجیږي، انسان په الله تبارک وتعالی ته نږدې کیږي. نو کوشش به دا کوي چې استغفار ډیر وایي، کم از کم 100 کرته. او چې ډیر کمزوري نه خیر دی یولس کرته دی ارمان ز پسې وای. او چې ډیر خوي ورکه ناغه 100 کرته او بیا دا غیر له خوي نو بیا 313 مرتبه خامخا وای. ځان د پاره خو هوي او کور ته چلا شي بیبيالو تم وای، خویاندو تم وای،
لوریانو تم وای تاسو استغفار وای پدې کې برکت پروت دی او پدې کې رزق فراخي راځي. په کوم کور کې استغفار ویل کیږي هغه کور کې با نقصان نه واقعيږي، هغه کور ته مصیبت نه راځي، هغه کور د اور لګېدو نه یعنی کور کې به اور نه لګي، هغه کور کې به زمکی آسمانی آفات بلیات نه راځي په وجه د دې چې دې کور کې استغفار ویل شوی دی. ځکه چې استغفار وي ته الله ته نږدې کېږي چې الله تبارک وتعالی سره تعلق جوړ شي، بیا پتا چرته عذاب راولي، بیا پتا چرته نقصان نه وي. اولیاء بزرگان تاسو ګوره یره پلاني ځای کې یو بزرګ دی خلک سلام لذي، پلاني ځای کې یو ولی دی خلک داغه سلام دي، پلاني ځای کې یو نیک سړی ناست دی خلک سلام دي، ولی سلام دي؟ هغه استغفار ویل دی، هغه ذکر کړی دی، هغه الله یاد کړی دی، هغه الله تعالی نږدې کړی دی، داغه خبره منل کیږي، هغه الله ته نږدې دی. ډیره خاطر خلک هغه ورزي او هغه سره کینی او داغه په خوا کې دعا غواړي، دا په خوا کې دعا الله تبارک وتعالى قبلي په دې وجه قبليږي چې هغه الله ته نږدې دی. نو تم الله ته نږدې کې دی شي، ها تم الله ته نږدې کې دی شي په وجه د دې چې ځان باندې کې او دا نیک نیک عملونه بکې خامخا. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا کریم ذات عز وجل د ماه رمضان شریف چې نن 15 روزه ده کنه، یاد هم ده کنه، نن 15 روزه ده خیر سره دا 15 روزه چې کوم دی مولا کریم د خپل رضا وګرځول کې او نور ماه رمضان چې کوم را روان دي په موږ باندې صحیح سالم تیر کې موږ د هر قسم آفاتونو محفوظ وساتي، د نیک او اعمال او د ذکر اذکار، د درودونو، د تلاوتونو، د عبادتونو، د نفلونو، د نیک او عملونو توفیق یا الله مو ټول در نصیب وګرځول کې، د بد عمل نه د بد نقصان یا الله مو ټول محفوظ وساتي، خیر برکتونه شرابتونه عزتونه الله زموږ د ټول نصیب کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.